بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي. دا امر تعریف من کړو او بیا موږ یو یختص مراده بصيغه لازمتين او په دې کې موږ ویلو چې نفي د ترادف او نفي د اشتراک دغه تک شوی دا ضمنن او موږ چې صراحتا دا وس مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي نو په پرون سبق کې نفي د ترادف وشولا چې وجوب صرف په قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ثابتېږي په فعل د نبی علیه السلام سره وجود نه ثابتېږي او بایر لپاره دغه دلایل ویل شول دوه د احناف او دوه د شوافیع او د شوافیع او د دلایل جواب ورکړل شو دا موږ دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار دوی استوره خبره شوله او یو دا صوم وصال نه نو که فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجب وي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغ نو منع کړی کو نه دي پوه شوي او قول د صفه په فعل سره هم ثابت دي شوافیع وي او د ځان لپاره دوه دلیل پیش کړ دي یو دا چې دی وای چې وما امر فرعون برشید لا امر نه مراد فعل مراد ده او دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قضا منځونه په کوم ترتیب سره کړی دي نو په هغه ترتیب سره په امت باندې قضا لازم ده نو په امت سره چې دا قضا لازم شي دا فعل د ودی نه نه بلکې د صلو کما رایتمونی د صلی د ودی نه نو په تیر سبق کې نفي د ترادف کړي وا مصنف رحمت الله علیه صراحتا اوس په دې کې نفي د اشتراک کوي منګ ویلو چې موجب د امر د احناف بنسبانه موجب د امر صرف او صرف سره وجوب ده موجب حکم مقتضا یو شری موجب حکم او مقتضا سره یو شری یعنی مطلب دا دی چې زمونږ د احناف بنسبانه د امر صرف او صرف د وجوب د لپاره راځي د دې نه علاوه د نور سره لپاره چې کله قرینه نه موجوده چې قرینه موجوده هر معنی لپاره تل شي پوه شئ بعض کسان لکه د امام مالک رحمت الله علیه بعض ملګری هغه وای چې د امر د اباحت د لپاره راځي امر د څه لپاره راځي او معتزله او یو قول د امام شافعي رحمت الله علیه دا نقل له چې امر د ندب د لپاره راځي امر د څه لپاره راځي د ندب د لپاره معتزله یو قول د امام شافعي او موالک دا فرمایي یعنی امام مالک رحمت الله علیه ملګری چې دا امر د څه لپاره راځي د اباحت لپاره او دریم قول پکې دا ده چې دا هم د امام شافعي رحمت الله بعض ملګری دي د احمد بن شریح چې دا په امر کې به توقف کولای کیږي ځکه دا امر شپارس معنی دي چې په سو کې کله پر شپارس کې یو معنی چې نه دا متعین شوی نه و نو دا هغه وخت پورې به په دې کې منګه توقف وکړو اوس دا خبره تاسو یاد کړئ کنه چې یو وجوب اباحت ندب اشتراک لفظی اشتراک معنوي وجوب دی ته وای چې د یو سیز فعل لازم وي او ترک حرام وي ترک پر خودل حرام وي یعنی چې کول لازم وي او پر خودل حرام وي نو دې ته څه ویل کېږي واجب وجوب ندب دی ته وای چې کول او نه کول دواړه برابر وي خو کول ته پکې ترجیح ملوي یعنی کتا وکړو کو ګناه پکې نشته ره او کوو کو چې صبر ته ملويږي ثواب ورته ملويږي نو چې فعل او ترک فعل پکې دواړه وي په ندب کې خو دا فعل پکې راجح وي فعل پکې څه وي راجح وي او ترک مرجوح وي او اباحت دې ته ویل کېږي چې بدی کې فعل او ترک فعل دواړه یو شان دي یعنی نه په کولو کې ثواب نه په پرې خودو کې ګناي پوه شو مې معنی او توقف خو دې ته وای چې نه پکې فعل معلومیږي نه پکې ترک معلومیږي اشتراکی لفظي دې ته ویل کېږي چې لفظ یو وي او داغه یعنی یو لفظ د مختلفو سيزونو د پاره په مختلف وضو سره وضع شوی لکه موږ وایو لفظ عین دی عین نو دا عین وضع شوی دی د زنګون لپاره عین وضع شوی دی د سترګو لپاره عین وضع شوی دی د چینې لپاره عین وضع شوی دی د چشمو لپاره نو لفظ یو دی او دا هر جدا جدا سيزونو لپاره څه شوی دی وضع شوی دی نو وایو دا عین دا مشترک لفظي دی اوس په دې سبق کې موږ وایو لکه امر دا د وجوب د لپاره جدا وضع شوی دی د ندو د لپاره جدا وضع شوی دی دغه د لپاره جدا وضع شوی دی
د نو اباحت لپاره جدا وضع شوی دی. یو قول پکې دا دی چې دا امر د اشتراک لفظي لپاره راځي. پوه شئ؟ مشترک معنوي اشتراک معنوي دی ته وایي چې یو لفظ د یوې معنا لپاره وضع شوی خو هغه معنا واحد چې د کلي وي، کلي افراد ډېر وي. لکه زما دا انسان نو دا مشترک معنوي دی، یعنی د زید ته هم انسان وای، عمر ته هم انسان وای، بکر ته هم انسان وای، د ته هم انسان وای، د ته هم انسان وای. وایي پرې باندې نو دا مشترک معنوي دی چې د هغې نه مدلول یو کس وي خو هغه یو نوعات مراد وي چې د هغې افراد څه وي ډېر وي. نو بعضې کسان وایي چې دا امر وضع شوی دی د اشتراک معنوي دپاره، یعنی مطلب دا که نه چې دا امر وضع شوی دی د طلب دپاره. اوس دا طلب کا په وجوب کې وي، که دا طلب په اباحت کې وي، که دا طلب چې نه دا په ندب کې وي، که په هر څه کې وي، دا دې لپاره وضع شوی. پوه شوئ؟ بعضې پکې وایي چې دا امر وضع شوی دی د اذن دپاره، د اجازت لپاره چې کول اجازت وي. نو دې کول دا په دغه سره وي، که په وجوب کې وي او که په اباحت کې وي او که په هر څه کې وي، او چې اذن والا باندې پکې دا اذن دا سره مشترک معنوي دی. سره مشترک معنوي دی ته وایي چې هغې افراد ډېر وي. افراد څه وي؟ لکه پوه شو مې باندې نو زمونږ مسلک سره چې امر صرف او صرف د سره به راځي. بعد دویم قول پکې سره چې امر د سره به راځي د اباحت لپاره، دریم امر د سره به راځي د ندب لپاره، څلورم امر د سره توقف په پکې کې، او پنځم چې د امر د سره اشتراک لفظي دی پکې، او شپږم سره پکې اشتراک معنوي دی پکې. اوس دې ټولو خبرو نه اعلی خبره نه ګڼي چې کله قرینه نه موجوده. اوس قرینه کله تهدید موجوده او تهدید به د تعجیز او تعجیز به د ارشاد او ارشاد به، خو چې قرینه نه موجوده نو دا هغه خبره نه. پوه شوئ؟ نو کوم کسان چې وایي چې دا امر دا د ندب دپاره راځي، نو هغه وایي چې دا امر راځي د طلب دپاره. امر د څه لپاره راځي؟ د طلب دپاره. او په ندب کې موږ ووایو چې یو فعل او ترک فعل، خو په دې کې دا فعل چې دا پکې راجح وي او جانب فعل چې دا پکې څه وي مرجوح وي. او د دې ادنا دا چې نه ندب دی، ادنا حصې سره ندب دی چې د اساس صحیح مستحب وي. مستحب چې مستحب نو باید کې طلب فعل چې دا پکې ادنا نه لري کنه، نو امر چې دا دغه لپاره راځي د عبادت ندب لپاره. او د دې لپاره ځان په قرآن مجید کې مثال ذکر کړل، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. کته اوس ته په غلامانو کې خیر معلوم شوی تاسو سره حق د مکاتبت کوئ. نو اوس دا کاتب فعل امر دی، کاتبو فعل امر دی، خدا د وجوب لپاره نه دی بلکې د ندب لپاره دی چې دا مکاتبت دا کې عقد کتابت کول دا سری غوره دی، مستحب دی. پوه شئ؟ او کم کسان چې وایي چې دا امر دا د اباحت لپاره راځي، نه وایي چې دا امر راځي د طلب لپاره. د څه لپاره راځي؟ د طلب لپاره. او طلب دې ته ویل کېږي چې دا هغه څه اجازت ورکړل شوی او هغه حرام نه وي، او کوم څه چې اجازت ورکړل شوی حرام نه وي د هغې ادنا درجه چې د اباحت دی، د دې وجې نه امر د اباحت لپاره راځي. لکه الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي واذا حللتم فاصطادوا، کله چې تاسو حلال شئ یعنې د احرام نه کولاو شئ نو بیا تاسو ښکار کوئ. نو دلته فاصطادوا امر دی خو دا د اباحت لپاره، مطلب هغه که ته ښکار کوې نو ستا لپاره لکه مباح دی، واجب نه دی ستا لپاره، او سنت نه دی ستا لپاره، یا ستا لپاره دی مستحب نه دی. او کم کسان چې وایي چې توقف لپاره راځي، نو وایي چې دا امر څو معنی دي؟ 14 معنی دي. نو امر د 14 معنو لپاره راځي، نو څو پورې چې یو معنی پکې متعین شوي نه ده نو ته په هغې باندې عمل نشي کولی. پوه شوئ؟ دغه ځای پورې بیا یو خبر پکې بله ده. ولما فرغ کله چې فارغ شو مصنف رحمت الله علیه عن نفي الترادف قصدا، د نفي الترادف نه قصدا، نو شرع فی نفي الاشتراک قصدا، نو شروع وکړه په نفي الاشتراک قصدا. وقال فرمای وموجبه الوجوب، موجب درې موجب مقتضا حکم یو شی دی، یعنی د دې چې کوم څه وجوب واجب کیږي الوجوب وجوب دی زموږ په باندې، لن ندب نه لري، والاباحه اباحت نه لري، والتوقف او توقف نه لري. يعني ان موجب الامر الوجوب فقط عند العامه، دا عام علماء کرام په باندې موجب د امر دی دا وجوب دی. لکه پوه شو په باندې وز دا وجوب د لپاره دلایلونه دا ورستو را روان دي، لانتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه ولدلاله الاجماع والمعقول. دا درې دلیلونه ان شاء الله د په متن کې بیانې بیا چې امر د وجوب لپاره ولې راځي. ها لن ندب كما ذهب اليه بعض، و دا امر د ندب لپاره نه راځي لکه څنګه چې د بعض خلک درې دي. الیه بعض د عبادت مراد اکثر معتزله دي،
او یو قول بګی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی ولل اباحه دریم قول بګی چې امر د اباحت لپاره راځي دا د بعض خلکو قول دی بعضی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ملګری تی مراد دی نو امر د اباحت لپاره هم نه لري سلورم قول ولا توقف چې توقف پکې هم نه دا هم د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملګری احمد ابن شریح کما د اباحه بعض ولل اشتراک لفظا او نه دا امر راځي د اشتراک لفظي لپاره اشتراک لفظي نه پیژنم کنه را چې دا هر سیس د لپاره جدا جدا وځي شوی لکه ته چې امر د وجوب د لپاره هم وځي شوی دی امر د نه د نو د لپاره هم وځي شوی دی امر د نه د اباحت د لپاره هم وځي شوی دی دا اشتراک لفظي په کوم نشته پوه شئ او معنن یا اشتراک معنوي په کوم نشته اشتراک معنوي پکې هم نشته بین ثلاثه او الاثنين چې ته چې دا د طلب ولا معنی به واولو نو طلب خو پدای کې هم شته پر وجوب کې هم شته او طلب چې دا په ندوب کې هم شته یا به د اذن والا معنی واخلو نو اذن چې دا په وجوب کې هم شته او اذن چې دا په اباحت کې هم شته اذن په اباحت کې هم شته نو لهدا دا معنی به واخلو نو اشتراک لفظي په کوم نشته اشتراک معنوي پکې هم نشته لکه پوه شو په معنی نشپه قول نشو زمنګ د حنافو قول سره چې امر د سره راځي د وجود لپاره دویم قول د اباحت لپاره دریم د ندوب لپاره څلورم توقف پنځم اشتراک لفظي او شپږم اوس وی چې هغه دی پیر څه پکې دا پرې دای کوم موږ دغه درې ذکر کړل څلورو چې امر موجب چې دا وجوب دی او ندوب اباحت او ندوب اباحت او توقف نه لري نو دا اشتراک ټکه خو پکې ذکر نه کو نو دا پکې ذکر نه کو چې دا التزامن معلومېدو ځکه چې په اشتراک لفظي کې دا د دوه د درو مال پاره نو چې د یو د پاره نه دوه درو لپاره بسنګ راشي او معنن باندې پوه شوي ولل اشتراک لفظا یعنی نه پکې اشتراک لفظي شته او معنن او نه پکې اشتراک معنوي شته بین ثلاثه جذبو یا د درو معنو په مېس کې کما ذهب الی اخرون لګدی ته تری نور خلق ولم يذكره المصنف او دا اشتراک دا خبره مصنف رحمت الله علیه په متن کې ذکر نه کړله ولې لانه يفهم مما ذكره التزاما ځکه چې دا فهميږي د هر هغه سنا چې کوم د ذکر کړی دی التزامي تور باندې فاهل الندب يقولون نو کوم کسان چې وایي چې امر دا ندب د پاره راځي نو هغه فرمایي چې الامر للطلب امر د سره باري فلا بد ان يكون جانب الفعل فيه راجعا حتى يطلب نو دا خبر ضروری ده چې په دې کې جانب فعل پکې راجح وي چې طلب کړی شي او کم یو سیس چې پای کې جانب فعل راجح وي او ترک فعل مرجوح وي نو هغه څه شي ندب به کنه هغه ندب به کنه مستحب ندب ادب دا ټول یو شی دی نفل مستحب او دا ندب دا ټول څه یو شری وادناه الندب الګه پوښوي وهذا كقوله تعالى او دا دې لکه څنګه چې الله تعالی دا قول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا نو ځلګي دا کاتبو امر ده خود ندب د پار راغله ده الګه پوښوي منګه ورته دلګي جواب ورکوي جواب چې امر صرف او صرف د وجود لپاره راځي دا کاتبوهم دلګي امر د ندب د پار ذکر راغله ده چې قرینه پکې موجوده ده قرینه سره ان علمتم فيهم خيرا چې تاسو ته به خیر معلومي دا خیر ته معلومي نه عقد مکاتبت کوي دا خیر ته بګري معلوم عقد مکاتبت مکوي واهل الاباحه يقولون او اهل اباحه ولوي اهل اباحه څه مطلب دی چې کوم کسان وایي چې امر سره راځي چې ان معنی طلب چې د امر د معنی سره طلب ده طلب څه دی اي يكون ماذونا فيه ولا يكون حراما چې یو څه دغه اجازه ورکړل شوی او حرام نه وي وادناه او د یو کار چې اجازه ورکړل شوی هغه حرام نه وي نو هغه مباح وي وهذا كقوله تعالى او دا د څه لګره الله تعالی دا قول چې کم قول دی فاصطادوا چې دا څه کوي ښکار کوي نو څه وي اذا حللتم فاصطادوا نو فاصطادوا دا ښکار کول دا حکم چې شوی دی دا نه ندب دی او نه وجوب دی او نه بل سره خو صرف اباحت دی والمتوقفون يقولون او كم کسان چې توقف کوي نو هغه فرمایي ان الامر يستعمل ل16 معنى امر دې دا استعمالي کې رسو مانو لپاره الګ شپږ معنی ویلي دي شپږ معنی په بل کتاب کې کل وجوب لګ سره لپاره د وجوب لپاره مثال واقع مصلا او کل اباحه لګ د اباحت لپاره لګ اوس موږ وی راعل الفساد د ندب لپاره مثال ها فكاتبوهم ان علمتم تهدید څه ته وای چې مخالف ته دا هغه ته زور نه ورکه
لکه الله تعالی په قرآن مجید کې څه فرمایي اعملوا ما شئتم. تعجیز څه ته وایي مخاطب لره عاجز کول. لکه الله تعالی فرمایي فأتوا بسورة من مثله او دغه لپاره ارشاد لپاره ارشاد واشهدوا ذوي عدل منکم. ارشاد یعنی چاله په نرمۍ سره په خبره باندې ترغیب کول. تسخير دا په بل کتاب کې نشته. کونو قردة خاسئین امتنان کلو الله تعالی بچا معنی خپل احسان زبات ول غواړي دا پای کې نشته. کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا. اکرام د پاره ادخلوها بسلام امنین. اهانت د پاره لکه الله تعالی فرمایي ذق انك انت العزيز الكريم. د تصویر لپاره اسلوها فاصبروا ولا تصبروا. د دعا لپاره اللهم اغفر لي. د تمنی لپاره یا مالک الیقضي علينا ربک. او د احتقار سپکوالی لپاره القوا ما انتم ملقون. د تکوین لپاره تکوین هم پای کتاب کې نشته لري. کن التعديد د تعبین لپاره هم پکې نشته لدا. کل مما یلیکا الهغه پوه شو به معنی نو دا شپارس معنی په دې حاشیه کې لیکلي او دولس مما په خیال تاسو په دغه دروس بلاغه کې چرنده ویلي به کنه ویلي دي بس صحیح ده. والارشاد وتذکیر وغیرہ ده. فما لم تقم قرینه على اهلها ويسوبر چې قرینه نه قائم شي پرې کې په یو باندې نو لم يعمل به پای باندې به عملو نه کولای کیږي. فيجب التوقف حتى يتعين المراد. نو پرې کې توقف لازم ده سوبر چې مراد واضح شي. وعندنا زم باندې الوجوب حقیقه الامر. وجوب چې دا امر حقیقت ته یعنی دا حقیقي معنی ده. فيحمل عليه مطلقه. نو دا به حمل کولای کیږي پر دا امر به حمل کولای کیږي پر وجوب باندې مطلق یعنی چې کله ذکر شي مالم تقوم قرینه خلاف سوبر چې لري خلاف قرینه نه موجوده. واذا قامت قرینته او کله چې قرینه قائم شولا يحمل عليه على حسب المقام. به چې سم مقام او تهدید به یغلو تعجیز به یغلو تذکیر به یغلو. پوه شو به معنی او چې صبر قرینه نه نو بیا بر سره پر راځي د وجوب د پاره سواء کان بعد الحظر او قبله. برابر خبره ده چې د حظر نو ورسته د منی نو ورسته او مخکي. دا بعض کسان وایي کنه چې امر دا خو د وجوب د پاره راځي خو چې کله د زموږ په باندې خلکا کله منی نه مخکي او ورسته خو سره پر راځي د وجوب د پاره. بعض کسان وایي چې امر اول د وجوب د پاره راځي خو چې کله الله پاک د یو کار نه خلق منګي او بیا د هغې نه وروستو بیا کار ورته وایي چې وسې کوئ نو بیا د اباحت دپاره راځي. او د ځان دپاره په دلیل کې وایي نو اذا حللتم فاصطادوا چې تاسو کله حلال شئ نو بیا تاسو څه کوئ ښکار کوئ. نو ګوره ښکار کول اصل کې الله پاک اول دو منع کړو که نه چې د احرام په حالت کې به تاسو ښکار نه کوئ او کله چې وایي تاسو احرام کولاو کوئ نو فاصطادوا بیا ښکار کوئ. نو اوس دلته کې وایي دی حکم وشو د فاصطادو خو دا د منې نه وروستو وشو نو د منې نه وروستو دا اوس راځي دپاره د اباحت. پوه شو مې معنی نو دا خبره غلطه ده. دا خبره ولې غلطه ده؟ لفظا هم غلطه ده او معنا هم غلطه. ځکه که نه چې دلته کې که دا امر راغلی د اباحت لپاره که دا ته د دغه لپاره کې که نه یو خدا چې لفظا دا غلطه ده چې قرینه موجوده ده چې الله تعالی فرمایي احل لكم الطيبات سو د لپاره پاک حلال شونه څه شوي دي حلال کړل شوي دي. نو په دې کې دا دغه هم راغی ده فاصطادوا دا پکې هم راغله. بل دا چې په دې ښکار سره حکم کول دا که ته وایې چې یاره د وجوب لپاره دی او د دې ته وجوب ثابتې نو لکه ښکار خو هر سړی نشي کولی. وجوب خو دا ده چې مطلب هر سړی به ښکار کوي که نه نو دا نشته. ګورې سواء کان بعد الحظر او قبله وایي برابره که د منې نه مخکې او که وروستو وي متعلق بقوله وموجب الوجوب. ورد على من قال رد باچا من جو ان الامر بعد الحظر للاباحه چې امر د منی نه وروسته د اباحت لپاره راځي وقبله للوجوب او مخکې د وجود لپاره راځي على حسب ما يقتضي العقل والعاده چې په اعتبار دا باندې چې تقاضا عقل کوي او عادت کوي. هغه پوه شوي كقوله تعالى لقد الله دا قول واذا حللتم فاصطادوا ونحن نقول من ورته وایو چې ان الوجوب بعد الحظر ايضا مستعمل في القران چې دا وجوب ورستو د منع کېدو نه هم په قرآن مجید کې مستعمل دی. لکه الله فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. نو ګوره په چې کله اشهر الحرم تیر شي نو تاسو سره بیا قتال کوئ نو په اشهر الحرم کې سره قتال مه کوئ. نو په اشهر الحرم کې د قتال نه منع راغلی وه او وروسته ورته بیا وایي چې فاقتلوا المشرکین نو که امر د اباحت لپاره نو بیا فاقتلوا المشرکین دا به د اباحت لپاره وي. حال دا چې دغه د وجوب لپاره دی. نو سره خبره سره غلطه ده او پاتې شو دا اذا حللتم فاصطادوا دا خبره نو دلته قرینه موجوده ده چې دا د اباحت لپاره ده. څه موجوده ده
یو قرینه لفظی ده یو قرینه معنوي ده والاباحه في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لم يفهم من الامر دا امرنا نه فهميږي بل من قوله تعالى بلکې د دې نه احل لكم الطيبات نو احل لكم الطيبات چې تاسو لپاره پاک حلال شونه حلال کشوي دي او په پاک حلال شونه کې یو ښکار هم ده پوه شو به معنی نو دا قرینه لفظی ده او قرینه معنوي ومن ان الامر بالاستيار چې الله تعالی حکم کړی دوی تر ښکار کولو انما وقع دا وقع شی منتن د پاره د اثباتلو ونفعا او یعنی پاره د احسان کولو د نفع د بندګانو د پاره و اذا كان فرضا کله چې دا فسقادو کې د امر د وجوب د پاره شي نو فیکون حرجا علیهم نو دا پر خلکو باندې شي حرج بشي چې لګي د حرام نه کولو شو نو فسقادو د وجوب حکم خو بدای چې وس خامخا وسه کوا کار کوا او چې خامخا تخکار په انسان باندې لازمه نو خو لګ بیا نه فنش ولا خو بیا نقصان شو نو فینبغي پکار دارا ان يكون الامر عند الاطلاق للوجوب چې امر مطلق جنن دا وجوب د پاره دي و انما يحمد على غيره او حمل کولېږي د وجوب نه علاوه په بل معنی باندې بالقرائن والمجاز بقرائن سره او په مجازي تور باندې لکه پوه شئ وس امر د وجوب د پاره ولې راځي نو دا موږ مسلک ته د خپل مسلک د مضبوطول لپاره بری درې دلیلونه چې ذکر کړي لکه پوه شو به معنی ورځي